سلامونه ملګرو. فوجي عدالتونو د پی ټی آی شپېتو کسانو ته هم قید ملو شوی دی، سزاګانې ورته ملو شوی دي. تفصیلا خبره پې کوو چې په هغې کې د عمران خان خپل خورایې حسن نیازي هم شامل دی چې هغه له هم 10 کاله قید ملو شوی دی. دې نه مخکې هم د پی ټی آی 25 کارکنانو ته ملټري کورټ نه قیدونه ملو شوي وو چې په هغې باندې ټولې دنیا ریاکشن کړی چې څنګه د سیویلین ټرایلز دی په ملټري کورټ کې وکړل. د امریکا د یو کې نه پاکستان حوالې سره په دغه فیصله باندې ټویټ شو، خو هغه 25 کارکنانو ته د قید نه پس سزاګانو نه پس ملټري کورټ د پی ټی آی شپېتو کسانو ته هم سزاګانې ورکړي دي چې په هغې کې 2-3 ډېر غټ کسان شامل دي چې یو پکې د عمران خان خورایي هم دی چې د عمران خان خورایي له هم حسن نیازي ته هم 10 کاله قید سزا اورولې شوې ده. اوس دغه دې حوالې سره به یو ځل بیا د انټرنیشنل میډیا دباو په پاکستان د حکومت باندې راځي. انټرنیشنل میډیا نه به یو ځل بیا ټویټونه کیږي. په دغه شپېتو کسانو کې د پی ټی آی چې کوم سزاګانې ملو شوي دي، چا له 15 کاله، چا له 4 کاله، چا له 10 کاله، چا له 8 کاله، مختلف سزاګانې دغه د پی ټی آی شپېتو کارکنانو ته ملو شوي دي چې دا 9 مئی واقعیاتو کې دا گرفتار شوي او په دوی باندې بیا سپریم کورټ حکم وکړو چې دوی له به سزاګانې ملټري کورټ ورکوي. ښه دغه سزاګانې خو اورولې شوي دي، خو دغه فیصلې چې کوم تفصیل دی هغه لا نه دی راغلی. صرف وربلي سزاګانې دغه شپېتو کسانو ته ورولې شوي او ډیټیل سره تفصیل فیصله لا نه دی راغلی.